نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمونږ اتم درس دی په مسله د تقلید کې. اتموانه درسونو کې مخکې موږ د کتاب الله شریف نه استدلالات وکړو په دې مسله، احادیثونه مو وکړو. اوس دې درس کې به ان شاء الله د اجماع امت نه استدلال کوو په دې مسله چې حدیث چې تقلید د ائمه اربعه رحمه الله باندې د علماو اجماع ده په جواز باندې چې دا جایز ده په اجماع سره. خدای نه وړاندې یو حواله په دغه آیت کریمه باندې ذکر کو چې ولو رده الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. په دې باندې حواله ذکر کو د احکام القرآن د جساس او داغه جلد دویم او صفحه د 305. په دې کې دی وایي چې په دې آیت کریمه ډېر مسلې معلوم شوي. خو یو مسله ته دا معلوم شو چې ومنها ان العاميه عليه تقليد العلماء في احكام الحوادث، چې په عامي سړي باندې هغه تقلید دی د علماء کرامو په احکاماتو د حوادثو کې چې کوم نوي احکامات راځي نو په دغه باندې د علماء کرامو هغه تقلید په عامیانو باندې لازم دی. اجماع نه چې موږ دلیل پیش کوو علماء کرامو د اجماع نه چې په تقلید باندې اجماع ده په جواز باندې. زما لاس کې عقود الجمان في مناقب امام اعظم ابي حنيفه النعمان او د دې صفحه ده 75 په 75 صفحه کې دی لیکي اعلم رحمك الله تعالى واجه بتا دې الله رحمه کی چې امت محمدي صلی الله علیه وسلم في جميع بلاد الاسلام په ټول خارونو د اسلام کې چې څومره خارونو یې پای کې مسلمانانی من اثناء القرن الثاني د دویم پیړۍ نه راواخله الى زماننا هذا تر زموږ د زمانې پورې چې دا عالم د نهمې صدۍ دی وایي د نهمې صدۍ پورې د دویم قرن راواخله تابعین د دور نه دی دوره پورې چې لا يخرج احد منها اذا كان غير مجتهد ان يكون مقلدا لاحد من ائمه المجتهدين في الفقه. په دې باندې د علماء کرامو اجماع ده چې کوم سړی غیر مجتهد دی به خامخا مقلدي و د څلور ائمو کې د یو کس لدينا بده وزینه او دا څلورونه ائمه چې دي ول ائمه كلهم على هدى من الله تعالى دا ټول د الله تبارک وتعالى طرف نه په هدایت باندې دي. په کوم چې ورپسې شو هدایت به بیا مومي خلاف پکې ثابت لمن حمله التعسف والجهل عن القدح ببعضهم او څوک چې په دې مامانو باندې جرح کوي او قدح فی کوي دا متعسفین دي او دا جاهلان دي. دا د ائمه د شان خبر نه دي او کله خبر د خو تعصب کوي هغه تعصب دي تو درولې دي. مناقبهم مأثورة وفضائلهم مشهورة. مناقب د ائمه هغه روایت کړی شوی دي او فضایل ډیر زیات دي. ومن طالع التواريخ المعتمده تيقن ذلك او جزمر التواريخ المعتمده دي ادي کتلی د امامانو خبر به واضح شوی. لهدا دی وای چې په اجماع د قرن ثانی نه واخله تر نهمې صدۍ پورې او د نهمې صدۍ عالم دی د 14 صدۍ پورې په دې د علماء کرامو اجماع شو چې یو کس چې غیر مجتهد ګوره عامي ونمي غیر مجتهد وي. دا خبره واضحه شو چې کوم ځکه علماء فرمایلی کما چې تفسیر جساس حواله ورکړه چې په عامي باندې تقلید دین او د عامي مراد غیر مجتهد دین. بیا برابر خبره ده مخکې کتاب علماء ورکړی و کاغه بیا ځان ته غیر مجتهد عالمي او جاهلی خو بده من تقلید د مجتهد واجب دی. ته به خامخا د یو عالم د یو مجتهد د څلور مجتهدینو نه خامخا د یو تقلید کوي د دینه بوزینه او کتی اوته نو د 60 مینه به چې کوم دی هغه پړی د اسلام او د دین اوزي او بیا موږ ورستو په بلو یو کتاب په حواله باندې وایو. دا ورنګي د اجماع د امت نه چې موږ دریم دلیل وایو هغه زما لاس کې تفسیر مظهری دی او د تفسیر مظهری جلد نمبر 1 ته صفحه 485 ده. په صفحه 485 کې دی فرمایي فإن أهل السنة قد افترقا بعد القرون الثالثة او اربعه على اربعه مذاهب. وبشك اهل السنه والجماعت د قرن ثانی نه یا د قرن رابع نه ورسته دا چې کوم دی په څلورو مذهبونو کې تقسیم شوی دي. ولم يبقى مذهب في فروع المذاهب سوى هذه الاربعه. ففروع کې د دې څلورو مذهبونو بل یو مذهب پاتې شوی نه دی د دې څلورو د قرن رابع نه دی خو بلکې ختم شوی دي. دغه څلور مذهبونه چې کوم دی بچ پاتې شوی دي مدون شوی دي. دې فرمایي فقد انعقد الاجماع المركب على بطلان قول ما يخالف كلهم. نو اجماع منعقد کړی شوی ده په قول هغه چا
چې د دې څلورو ائمو د مذهبونو خلافي. نو وهابیانو قول د دې چې کوم د خلاف ته دغه باطل په اجماع د علماء باندې. دې فرمایي وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجتمع امتي على الضلاله، زما امتیان په گمراهی نه غونډيږي. او دا څلور مذهبونه چې راغون شو دا د اجماع شوره، د دې نه افخر چې کوم د څوک اوري بیا دې فرمایي چې الله فرمایلی دي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. څوک چې اجماع د امت نه وتلو او په بل څور فسې شو، الله فرمایي دغه تبع واړم او جهنم بیا ځای دی. لہذا التفسير مظهري ویله چې فقد انعقد الاجماع المركب على بطلان قول ما يخالف كلهم. بطلان د قول دا هغه چا چې د څلور مذهبونو نه څه شي بهري د دې په بطلان باندې اجماع ده. او امت چې کم دی یعنی اهل سنت والجماعت دا به څلور مذهبونو کې دنه دي. نه څلور مذهبونو ول ټول اهل سنت دي، او څوک چې د څلور مذهبونو نوزي د اهل سنت والجماعت نوزي. دا دلایل شو په اثبات تقلید کې د اجماع نه. دغه زما په لاس کې شاه ولی الله کتاب عقد الجید، په عقد الجید کې شاه ولی الله لیکلي دي اعلم ان في الاخذ بهذه المذاهب الاربعه مصلحه عظيمه. وي په دې څلور مذهبونو کې په یو مذهب باندې عمل کول په دې کې ډېر مصلحت پروت دی. وفي الاعراض عنها كلها مفسده كبيره، او د دې څلور مذهبونو مخاړول او دا نه منل په دې کې لوی فساد پروت دی، لوی فساد. ځکه چې ان الامه اجتمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفه الشريعه، ځکه امت په دې باندې اجماع ده راغون شوی دي چې دوی به اعتماد کوي په سلفو کې په معرفت شریعت باندې. نو موږ چې کوم دی په امامانو پسې ورزو، دیو په تابعینو پسې، تابعین په صحابه کرامو پسې او صحابه کرام نبی رسول الله پسې. په دې طریقه باندې کوم دی په دین باندې عمل دی. دا عقد الجید امام شاه ولی الله. او دوی چې کوم حواله ورکوي د شاه ولی الله چې غلي کلی دي په حجۃ البالغه کې چې دا تقلید څلورمې صدې نه وروسته شروع شوی دی او دا بدعت دی. نو دا د دیو جهالت دی آیا ذاته دی. شاه ولی الله وایي چې په دې څلورمې صدې نه مخکې د یو مذهب معین تقلید نو، د مذهب معین او د څلور مذهبونو تقلید د مجموعي تور باندې نو. هر چې د صحابه او تابعینو د یو شخص تقلید نو پای باندې خدای ورسته وایي چې اجماع د پیودل ته ویل شي، باندې خدای جواز باندې اجماع د علماو. او الته بیا د تقلید په بطلان د ائمه اقوال راغستې دي چې امام منیفر رحمت الله علیه فرمایلی چې فایزه صح الحديث وهو مذهبي، کله چې حدیث صحیح ثابت شي دا زما مذهب دی. امام شافعی سے فرمایلی چې کله یو حدیث ته تصحیح ملاو شي زما قول په دیوال باندې ولا کداغي مخالفو. یا امام احمد سے ویل چې تاسو تقلید زما مکوئ، امام مالک مکوئ، دا زویم مکوئ. نو دا غینه بیا د جواب کوي شاه ولی الله په اق حجۃ البالغه کې مقه زرا واړه چې دا امر د علماء کرامو چې کوم دی دا هغه چاته دی چې هغه استدلال د قران او حدیث نه کولای شي، هغه مجتهد او چې مجتهد نه هغه چې کوم دی د استدلال رد بیا و ټیک نه. او دغه لپاره زورستو بیا د شرح قدرت مفتی په حواله د امام شامی مویما چې مو چې د خپل تقلید نه نهي کړی دا منع کړی دا په حق دا غچا کې چې مجتهد هر چې غیر مجتهد دی هغه په اجماع د علماء کرام باندې تقلید واجب دی، جایز نه بلکې واجب دی. په دا شو عقد الجید. او دغه شاه ولی الله د عبارت دغه خلکو ته جواب شو چې دوی د شاه ولی الله په عبارت کې تحریف کړی دی. بیا په عقد الجید صفحه 44 کې امام شاه ولی الله بیا فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتبعوا سواد الاعظم، تابعداري د سواد اعظم وکي. نو سواد اعظم څه شی دی؟ فرمایي ولما ان درست المذاهب حقا الى هذه الاربعه، کله چې ختم شو مذهبونه حقا مگر د څلور پاتې شول، نو مذهبونه ختم شو څلور صف پاتې شول. نو دوی کان اتباعها اتباعا لسواد الاعظم، د دې څلور مذهبونو اتباع د اتباع سواد اعظم د نبی اسلام پیغمبر کو، نبی اسلام پیغمبر کو نو خامخا مذاهب منی. اول خروج عنها خروجا عن السواد الاعظم، او خروج دې مذهبونو چې کوم دی هغه د سواد اعظم نو وتلی او ځان هلاک کول دي، ځان هلاک کول دي. او بیا اگر اوري چې ابن حزم وایي چې التقلید حرام، تقلید حرام دی. نو بیا د دې متستویل چې په حجۃ الله البالغه کې ویلي دي چې دا چې ته وایي چې تقلید حرام دی. امام منیفه د تقلید نه چې کوم منع کړی دا، او یا امام شافعی کړی دا، یا بل کړی دا. نو بیا په دې عقد الجید کې پس هم د فرمای په صفحه 46 کې وای دا رد بد ابن حزم ال سیشی انما يتم في من له ضرب من الاجتهاد. دا به ویرت شي د هغه چا د پاره شاغه د پاره اجتهاد ثابت ولو في مساله واحده، که په یو مسله کې د اهل اجتهاد د بیا تقلید نه کوي
بیا وای دا انکار کول ابن حزم د تقلید نه دا بیا صحیح شو ځکه د مجتهد د پاره بیا تقلید نشته چې د بخامه بیا تقلید کوي. ها که یو مسله د سراله چې پای باندې ته علم نو بیا بل مجتهد دی هغه کې تقلید هم کول شي هغه تاسو کول شي په اړه مسله کې د لپاره بیا چې کوم د تقلید نشته. دا وای انما يتم في من له ضرب من الاجتهاد دا رد دایمو او دا منع کول دایمو هغه چاله چې هغه مجتهدی په خپل اجتهاد کول شي هر چې غیر مجتهدی نو که بیا عامی او که جاهلی دا د لپاره تقلید دی د بل تقلید نه بیا نوزي. نو دا د امام شاولی الله په عبارت کې چې دیو کوم تحریف کړي دا دا جواب شو. په عقد الجید کې امام شاولی الله په بل ځای کې بیا لیکلي دي په صفحه 81 باندې دی فرمای اعلم ان التقليد المجتهد على وجهين واجب وحرام. تقلید په دوه قسمه دی، یو تقلید واجب دی او حرام دی. هر چې تقلید واجب دی نو دی وای اه یکون من اتباع روایت الداله چې دا تقلید وکړي شي د روایت الداله او تفصیل کوي. تفصیل دا دی جن الجاهل بالكتاب والسنه لا يستطيع بنفسه التتبع ولا الاستنباط. جاهل په قران او حديث باندې دی په خپل باندې طاقت نه لري چې د استنباط او تتبع او تلاش د کتاب او د قران کې. فکان وظیفته يسأل فقيها نو وظیفه د جاهل سړي دا ده چې د تفوس کې د فقيه نه دی فرمایي چې ما حکم رسول الله په مسائل کذا وکذا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم بده کې سره فاذا اخبر هر کله چې تعلیم خبرداري وکړو اتبعه دی بدای تابعداري کې سواء كان ماخوذا من صريح النص او مستمد منه ومقيسا على المنصوص برابر خبردار کدي عالم ورته مسله بیان کړه نو کدا صریح په قران کې ذکر وکړو مستنبط وکړو مقيس نو فكل ذلك راجع الى الروايه عنه دا روایت راجع شو ولو دلالتن وهذا قد اتفقت الامه على صحته قرنا بعد قرن بل الامم كلها اتفقت على مثله في شرائعهم دشن منق تقليدو په دې باندې خو د علماو چې کوم اتفاق ته اجماع ده د ټول امت په دې باندې اجماع په تمام شرایعو کې. دا امام شاولی الله څنګه تقلید ته کوم د بدعت ویلي دي او بیا په دا کوم ویلي دي په حجت الله البالغه کې چې تقلید په رواوالي باندې علما کرامو اجماع ده اجماع او اتفاق د علماو د حجت الله کې ویلي په عبد الجید کې هم دا چې کوم دی په یو څو صفحو کې موږ ویل او حواله مون په باندې پیش کړی شاولی الله هم تقلید ته اجماع په نقل کړی دا.